सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 106। सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 106। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन कुन्त जि'त बिआयतिन फ़अ्त बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबान मुबीन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन। क़ाल अलमलअ मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्ज़िकुम फ़माज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु व अर्सिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि साहिरिन अलीम। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल ग़ालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन। क़ाल अल्क़ू फ़लम्मा अल्क़ौ सहरू अयुनन नासि वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम। वअवहयना इला मूसा अन अल्क़ असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। फ़वक़अ अलहक़्क़ु वबतल मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन। वअल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। क़ाल फ़िरऔन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्न हाज़ा लमक्रुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून। लअुक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़ थुम्म लअुसल्लिबन्नकुम अजमईन। क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून। वमा तन्क़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 106। मख़क़यातुन के वाक़यात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
او د فرعون هغه روانه وه. موسی علیه الصلاة والسلام فرعون ته ووی یا فرعون انی رسول رب العالمین حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق قد جئتکم ببینة من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې دا بنی اسرائیل ما سره پرېږده چې دا ځان سره بوزم، او ورته وفرمایل چې دا بنی اسرائیل چې دوی خپل اصلي وطن چې هغې ته شام ویلی شي، چې دوی خپل شام ته او خپل وطن ته لاړ شي. اوس ورپسې آیت نمبر 106 دا اشاره ده چې فرعون هم د مطلق معجزاتو قائلو، لیکن هغه چې دی هغه ضدیو، هغه هم منله چې معجزه دلیل د صدق د پیغمبر دی. فرمای قال ان کنت اوی فرعون کچری راړی ته یا راوړی وي تا بآیت س معجزه فأت بها نخکاره کا. فرعون د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه د رسالت دلیل او گواه طلب کو. موسی علیہ السلام دو گواهان پیش کړل، په یو کې اشاره تخویب توا او په بل کې بشارت. نو فرمایي چې فأت بها یعنی ښکاره که تراړه په دې باندې ان كنت من الصادقین کچریت د رښتونو نه، کچریت صحیح پیغمبر او حق پیغمبر نو بیا داسې وکا چې دا کومه دعوت کې او ته د پیغمبرای کې نو په دې باندې ما ته دلیل لاړه. اوس بیا ورپسې آیت نمبر 107 دا اوله معجزه دا دلالت کوي په انقلاب باندې سره تخویف او د غلبې نه په مقابلینو باندې کم کسان چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه مقابلې ته راوتیو. نو دا اوله معجزه دلالت کوي په انقلاب باندې سره تخویف او د غلبې نه. نو فرمایي چې فالقى عصاه، الله فرمایل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وغورځوه همسا خپله، فاذا هي ثعبان مبین، پس ناګهان هغه خامارو مبین ښکارا. مبین یعنی حقیقت داغي بدل شوی او صرف نظربندی نه وه، او دلته چې دی نو د هغې اجدها مقدار او هیبت هغې ذکر کړی دی، تر دې پورې چې په فرعون باندې د یرې د وجې نه هغه دستونه ولګېدل او بیا چې دی نو فرعون هغه ډیر زیات ګډوډ شو. اوس دې ځای یو سوال راځي، سوال دا دی چې دلته او په سورې شعراء کې بیان د ثعبان هغې ذکر کړی دی، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، او په سورې نمل او سورې قصص کې جان ویلې دی. نو د دې په خپل مابین کې څه تطبیق دی یو بل سره چې دلته الله ثعبان وي خامار ذکر کو، په سورې شعراء کې ثعبان وي، او په سورې نمل آیت نمبر 10 کې او په سورې قصص کې الته جان وي. جان مانا نری مار، نو یو خامار دی یو نری مار دی. نو د دې دواړو په مابین کې تطبیق څه شی دی؟ دا به د مثال سبا له یو سړی سوال وکړي، تا ته به دا ووایي لکه نن سبا اکثر چې دی دا غلط عقایدو واله چې دی دا سوالات کوي او تا باندې به داسې مختلف سوال وکړي چې ته به حیران شي ورته. مطلب دا دی به تاله صرف دا ذهن به تاله ګډوډوي. نو دې ته ښه غوږ کیدی چې سورې شعراء کې الله ثعبان ویلی دی، او په سورې اعراف کې الله ثعبان وي، او په سورې نمل او سورې قصص کې جانن ویلی دی، او جانن مانا نری مار. اوس د خامار او د نری مار په مابین کې څه تطبیق دی؟ نو جواب دا دی چې په صورت کې ثعبان چې دی نو دا حقیقي و،
لیکن پر رفتار کې پشان د جان تیزو د دې وجې نه هلته کې کأنها یې ورسره ویلی دی. ثعبان چې دی دا په صورت کې مثال دی چې دی په شکل او صورت کې د خامار پشانو خو په رفتار کې دی پشان د جانو. نو نری مارچی که تاسو خیال کړی دی ډیر تیز رواني دی ډیر تیز دی. د دې وجې نه ورسره هلته کې کأنها ویلی دی کأنها جانن. او دویم جواب دا دی چې په ابتدا د وحی کې جانونو او د فرعون په مخ کې بیا دا ثعبانو د دې دپاره چې په هغه باندې خو رعب راشي. یعنی کله چې موسی علیه السلام خپله همسا وغورځوله نو دا نری مارو، خو چې کله فرعون هغه را مخامخ شو نو دنه اجدها جوړه شوه او دا دې دپاره داسې وشو چې په ده باندې رعب راشي. نو دا دواړه جوابونه چې دي دا مفسرینو ذکر کړي دي. نو فرمایي چې موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو سی ورته ووی یعنی فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. پس وغورځوله هغه همسا خپله فاذا هي پس ناګهانه هغه ثعبان خامارو یعنی مبین ښکارا. الله فرمایي چې موسی علیه السلام هغه ته کله الله حکم وکړو چې ته دا خپله همسا چې دی دا وغورځوه. موسی علیه السلام چې کله همسا وغورځوله د هغې نه الله جل شانه چې دی یعنې خامار یې ترېنه جوړ کو. نو اول دا نری مارو او بیا چې دی نو د ده نه څه جوړ شو یعنې د نه خامار چې دی نو هغه ترېنه جوړ شو. ځکه الله جل شانه هلته فرمایي څه وایي یعنې په سوره قصص کې په 20 سپاره کې الله فرمایي چې فلما قضا موسی الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. او بیا آیاتونو کې ورپسې ذکر کوي څه فرمایي یعنی الله فرمایي فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. او بیا الله فرمایي وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. الله فرمایي وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الله فرمایي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. الله ورته فرمایي اے موسی راوالا ونیوه په خپل لاس کې مه یریږه د دې نه. إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله فرمایي موسی علیه السلام ته مونږ حکم وکړو اے موسی وغورځوه امسا خپله وان الق عصاک. دلته الله څه فرمایي یعنی فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین. الله فرمایي موسی علیه السلام چې کله همسا یې وغورځوله د هغې نه اجدها جوړه شوه ړومبې کأنها جان ړومبې نری مارو. بیا الله فرمایي فاذا هي ثعبان بیا هغه ناګهانه غټ خامار شو. او فرعون دومره ویرېده چې بلکل چې دی نو د هغه خېټه خرابه شوه چې دا څه چلو شو. الله جل شانه دا معجزات دی ښکاره کولو او بیا چې دی نو په دغه کې په سوره شعراء کې به هم چې دی هلته به الله فرمایي هغې کې به ذکر راځي
التم دکشان آیات تے اللہ سے فرمائی یعنی فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اللہ فرمائی قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. نو التم داسې آیاتونه په سورې شعراء کې هغه ذکر کړي دي. نو دلته هم ذکر کړل او په سورې شعراء کې هم دک شانتي آیاتونه هغه ذکر کړي دي. بیا ورپسې فرمایي ونزع يده. اوس دا ورپسې آیات چې دی ونزع يده آیت نمبر 108 دا دویمه معجزه را دلالت کوي په انقلاب سره د رڼا نه او د بشارت نه. د نزغ نه مخکې ادخل یدک چې دی دا پټ دی ادخل یدک ونزع يده فإذا هي بيضاء. او الله فرمایي چې راوی است لاس پل د گریبان نا فإذا هي پس ناگهان اغا بيضاء تک سپینو یعنی تک سپین چې دنو اغاو للناظرین د پار د کتونکو. موسی علیہ السلام چې دی نو اغا چې فرمایي چې کله اغا خپل لاس اغا گریبان کې دن نکو راوی باسو نو اغا بالکل چې دی نو اغا سپین شو. او بیا فرمایي چې دا د موسی علیہ السلام دویمه معجزه وا. نو موسی علیہ السلام د دې معجزې نه مخکې پیرغون ورته سووي کله چې هغه دا یو مار ولید او خامارې ولید او هغه لکای نیغه ودرېد او د 1 میل په مقدار باندې دا لکای د دې چې دی نو دا اوږده وه او پیرغون ته یې رامخ کو. نو پیرغون په تیښته باندې روان شو او چې دی نو د په خلکو یې حمله وکړه نو 15,000 تنه چې دی نو هغه مړه شو او پیرغون په چغو باندې شو. موسی علیہ السلام ته یې زارۍ شروع کړي چې دا یعنی ما خلاص کا او زه په تا باندې ایمان ناړم او بني اسرائیل ازادو ما. موسی علیہ السلام ته یې زارۍ شروع کړي چې موسی علیہ السلام په لاس کې ونیولو نو عصا ترنه جوړه شوه. نو پیرغون اوی سبله معجزه امشتا موسی علیہ السلام لاس چې هغه ترخته وردن نکو او داسې رڼای چې دی نو هغه کوله او چې کله هغه روباسو تک سپینه رڼا چې دی هغه لاسې کوله. نو فرمایي للناظرین دا د پاره د کتونکو په دې کې اشاره دی ته یعنی رڼا د لاس داسې عجیبه او غریبه هغه ښکاره شوه ځکه چې لاس خو رڼا نه کوي. نو دلته دا لفظ د للناظرین چې دی نو دا دلیل دی چې سپینوالی ناشناو خلک په تعجب کې اچول. او بیا ورپسې آیت نمبر 109 قال الملأ اوی غټانو د قوم د فرعون نه ان هذا لساحر علیم بېشکه دا موسی علیہ السلام العیاذ بالله دا خو ډیر پوه جادوګر دی. اول فرعون سردارانو ته وی چې دا ساحر دی سورې شعراء کې راځي. بیا د مشرانو دغه په تقلید کې عام خلکو ته داسې وی چې هر کله سحر په هغه زمانه کې هغه ډیر موجودو او داسې سحر چې په هغې سره په نظر باندې اثر هغه کېده. د دې وجې نه دی موسی علیہ السلام باندې دا طعنې وکړو چې موسی علیہ السلام سره العیاذ بالله دا ساحر دی. بیا ورپسې آیت نمبر 110 یرید ان یخرجکم فماذا تأمرون. نو بیا فرمای یعنی قالوا ارجه واخاه وارسل یریدو یعنی فرمای چې زه غواړم ان یخرجکم چې وباسي تاسو من ارضکم د ملک ستاسو نه. فماذا تأمرون پس څه حکم کوئ تاسو یا څه مشوره کوئ. دا بدنامه لګول دي چې ستاسو نه دا وطن هغه قبضه کوي او ساحر هغه وایي چې عامو خلکو کې هغه دوکه هغوی ته ورکوي او دا کول د اقتدار والو د غصه کولو دپاره دی. نو هغوی ته فرمایي چې دا سړی تاسو دلته نه څه کوي د دې ملک نه وباسي او مطلب دا دی چې دی
تاسو دلته نه ختمی او دا د نه قبضه کوي تاسو سوای دی وی چې موسی علیه السلام خو العیاذ بالله ساحر دی او د ساحرانو نه زیات ماهر دی نو دی بیا هغې خلاف چې دی نو بیا هغه جدوجهد هغه شروع کو او بیا چې دی نو دی الله جل شانه راونیول نو فرمای یرید ان یخرجکم فماذا تأمرون قالوا هغې ورته ووی ارجه مهلت ورکا و اخاه او چې دی نو رور د دو و ارسل او اولیگا فی المدائن پخار یعنی فی المدائن پخار کی یعنی فی المدائن اولیگا پخارونو کی حاشرین را جمع کون کی نو آیت نمبر 111 پر آیات کے مشورہ ورکول دا عام خلقلی دا مقابلی کولو دا موسیٰ علیہ السلام دیو تسوی یعنی قالو ارجه دی اوی چې هغه مهلت ورکه دتا و اخاه رور دتا و ارسل اولیگا فی المدائن پخارونو کی حاشرین را جمع کون کی نو ارجح چې د ارجاء دا تاخیر ته وایي او ارجح چې دی نو دا تاخیر ته ویلی شي نو دی ته وی چې مهلت ولا ورکوي یأتوک چې راولي تا ته بکل ساحر هر جادوګر علیم پوه او ماهر نو بیا ورپسې آیات چې دی آیت نمبر 112 هغه وخت په مصر کې د سحر ډیره چرچه وه او د سحر مدرسې وي او داغی استازان او ماهرانو او عادت الهیه داره چې هر نبی له هغه معجزه ورکي چې د هغې زمانې سره هغه مناسب وي او هغه سبب د غلبې شي نو دوی خو ساحران نه جمع کړل او موسی علیه الصلاة والسلام له الله څه ورکړه معجزه یې ورکړه نو فرمایي یعنی وجاء السحرة رال جادوګران فرعون ته قالوا ورتوي ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين یعنی بشکوی به مونږ د پاره سو اجرت او انعام کچری مونږ غالب شو په دی باندې فرعون ته مونږ له بسرا کې قال او یا فرعون نعم وانکم لمن المقربین بشک تاسو با زما د مقربین نبی تاسو به زما د خواص نه ان لنا لاجرا پیسو معاوضه طلب کړه د باطل پرستو خلکو هر عمل د صد پاره د دنیا د پاروي مقصد دنیاوي او د پیغمبر ډومبای خبره ما اسالکم علیه من اجر ډومبای خبره د پیغمبر داوی نه غواړم تاسو نه پرې باندې س اجر د نه غواړم مال به څوک راکړي ان اجریه الا علی الله د دې اجر به ماته الله تعالی راکوي او فرعونیانو سووي ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین فرعونیانو او هغه جادوګرانو وی کچری مونږه یعنی غالب شو په موسی علیہ السلام باندې مونږ له بس اجرت راکې مونږ د پاره بس انعام وی قال او فرعون نعم وانکم لمن المقربین خامخا تاسو به زما د مقربیننا زما د خواصونه به نعم وانکم تاسو خو صرف مال غواړئ او زه به مالم درکم عهدې به هم درکم لکه څنګه موجوده دور کې چې دی خلکو ته مالونه عهدې میلاو شي او خرید او پیروخت او مدد غوښتل نو دا ټول چې دي نو هغه ورته وایي چې تاسو صرف اجرت مه غواړئ نور به هم تاسو له ډېر څه درکم او هغوی په دې باندې قادر نو چې مطلب په موسی علیه الصلاة والسلام باندې هغوی مخکې شي خو مخکې الله څه فرمایي یعنی قال اوی یا موسی اے موسی علیہ السلام اوی دی اے موسی علیہ السلام باطل پرس خلق ہر عمل د سره پاره کوي دنیا د پاره کوي نو قالو انا كنا نحن الغالبین بیا ورپسې آیت نمبر 114 چې دین هغه ذکر شو آیت نمبر 115 پدې کې فرمایي چې دا ادب د ساحرانو دی د پاره د موسی علیہ السلام او د دې په وجه الله تعالی دې ته ایمان نصیب کو کله چې هغه د موسی علیہ السلام ادب کو نو سی ورته وی قالوا ورته وی یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين یا تو غرزوا شابا یعنی او غرزوا او یا بمونگا و اما ان نكون یا بشمونگا یعنی د غرزون کنا نحن الملقین مونږ به وغورځو اولو یا به مونږ اولو غورځو
دا خپل خاماران یا تو غرزوا. وی موسی علیہ السلام نو دا ادب دیو کو، دا ادب د وجینا دک ساحرانو چې خپل ارس بایل ایمان راړ. قال اوی موسی علیہ السلام القوا غرزوی تاسو اول. فلما القوا سحروا اعین الناس، هر کله چې اغرزو لغی خپل همساګانی نو جادو یو کو پسترګو باندې خلکو. واسترهبوهم او ویرول دی وجاءوا او راړو بسحر عظیم او جادو لوی. نو دا دلیل دی په سحر چې مطلب اوس دی آیات کی فلما القوا قال موسی فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. دا آیات دلیل په دې خبره باندې دی چې د سحر اثر دا حق دی او دا د کمال د چا سره منافی نه دی، ځکه چې موسی علیہ السلام باندې هم اثر وشو. په سوره طه کې دی چې دا سحر د نظر بندای و، په دې سره صرف د موسی علیہ السلام په قوت خیالیه باندې اثر شوی دی، سحر د انبیاو په قوت عاقله باندې اثر نشي کولی. دا خبره یاد ساتئ چې سحر چې دی نو د دې اثر دا حق دی. لکه مثال یو ساحر سحر کوي نو دا غي اثر حق ته دا بکی او دا دلیل د آیات ته په دې باندې. او بل خبره دا چې موسی علیہ السلام باندې هم اثر وشو. سوره طه آیت نمبر 66 کې برازي چې دا سحر صرف د نظر بندایو، په دې سره صرف د موسی علیہ السلام قوت خیالیه باندې اثر شوی دی او سحر د انبیاو په قوت عاقله باندې اثر نشي کولی. مطلب دا لکه قوت عاقله دی ته وای لکه د موسی علیہ السلام په عقل کې څه پتور رانغی، پای کې څه تبدیلی رانلا، سره پسترګو باندې هغه اثر چې دینو هغه وشو. واسترهبوهم سین د پاره د مبالغې دی، عظیم اشاره ده چې عصواګان او رسای او ساحران ډیر زیاتو او دا عظمت داغي یعنی د یا مراد د عظمت نه د دې پنځ باندې هغه چې دینو ساحرانو چې د دې ډیر لوی قدر او عزت او ډیر لوی جادوګرانو هغه راوستل. سحروا اعین الناس واسترهبوهم، نو فرمایي چې بسحر عظیم، دومره لوی سحر چې ساحرانو د هغې استادانو ته دا علم چې د دې نه لوی سحر هغه نشته او کچرې په دې باندې څوک غالب شو نو هغه به ساحر نه وي بلکې هغه به نبي وي. دی وی که نه چې کم ساحرانو هغه سحر کو نو دی وی که چرې په دې سحر باندې دا مونږ چې کم سحر کو او په دې باندې یو سړی غالب شو نو د دې مطلب بدای ګوره د دې نه لوی سحر دنیا کې بل نشته. د دې مطلب بدای چې هغه به بیا نبی وي او هغه به څه وي، هغه به رسول وي. نو ساحرانو په دې وجه باندې عام خلک هغه چې یعنی ویریدل. د موسی علیہ السلام په نفس کې هم په دې وجه باندې هغه یره راله چې اظهار د حق به ونشي، ځکه چې دوی به ډیر ماران جوړ کړل او زما د عصوانه به یو مار جوړ شي نو د حق وضو او غلبه به رانشي. نو الله څه فرمایي یعنی فاوجس فی نفسه خیفة موسی، الله فرمایي قلنا لا تخف انک انت الاعلی. سورہ طه کے برازی اللہ فرمائی فاوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلی. اللہ فرمائی اے موسی علیہ السلام تغم کوا وګوره د ساحرانو سحر ته هغوی دا څه وکړل، هغه د هغې چې دی نو امساګانې ارسې وغورځول. نو فرمایي واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، دا ډیر لوی سحر و خو ساحران په دې خبره باندې پوه که چرې د دې نه بعد دا سحر مونږ وکړو مونږ دا خاماران دوی وایي چې تقریبا 70,000 ساحران چې دی دا راغلي وو د موسی علیہ السلام مقابلې ته. خو موسی علیہ السلام نه بیا مقابله نه وګټلی، چرته قرآن، چرته دین، چرته تورات او چرته الله، چرته د هغه کتاب او چرته د هغه کلام او چرته حق او چرته باطل پرغونیانو. الله فرمائی آیت نمبر 117 کی وَأَوْحَيْنَا، موسی علیہ السلام د وحی انتظار کو، وی فرمایل وَأَوْحَيْنَا اشاره د معجزه په اختیار د نبی کې نشتا پوښوي، بلکې دی سو دغه وخت کې دی الله ته محتاج وکنه، وحی ته محتاج نو الله سوکړه وحی وکړه. د دې ځای نه دا معلومه شوه چې پیغمبر سره
د وحی اختیار نشته دی. نو فرمای و اوحینا وحی وکړه مونږه الی موسی موسی علیہ السلام ته ان القی عصاک اغرزوا حمزه امسا خپلا فاذا هي تلقف ما يأفكون ناګهانه تیر کړل هغه څه چې دی جوړ کړو په سحر سره. تلقف ښکاره معنی دا ده چې هغه خامار د عصا د موسی علیه السلام هغه ټولې رسای امساګانې د هغوی په خپله خوله کې هغه یې تېرې کړي او بعضې علما وایي چې تېرېدل نه مراد دا دی چې د هغې اثر یې ختم کړو. څه چلی وکړو؟ موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو اے موسی اغرزوه واوحینا الى موسی ان القی عصاک فاذا هي تلقف ما یأفکون. الله ورته وفرمایل اے موسی علیه السلام اغرزوه ته امسا خپله. کله چې امسا موسی علیه السلام اغرزوله هغې نه چې دی نو اجدها جوړه شوه. څه دې جوړ شو؟ نو موږ مخکې ووي چې کانها جان ولا مدبرا ولم يعقب. اول نری مارو کله چې فرعون ولیده وجاء السحرة فرعون الله فرمای مخکې آیاتونو کې فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. الله تینا غټ خامار جوړ کو. هغه خامار د هغه 70,000 ساحرانو څومره پړي رسای او سحرونه چې راوړیو د پړي نه څه جوړ کړیو؟ دا مارانې تی جوړ کړو. هغه به باقاعده داسې ګرځېده به خولې به یې وازولې. 70,000 ماران ډېر شی دی که نه. او بعضې وایي چې نه د دین هم سیوا و. فاذا هي تلقف ما یأفکون یعنی کم شی چې اسانۍ سره بې تکلفه په مرۍ کې تیریږي لکه اوبه شوه اوبه څکل شو یا حلوا شوه نو هغې کې تلقف چې دی نو د هغې ته ویلی شي. نو کم مارانې چې جوړ کړي نو عصوا هغه ټول امسا د موسی علیه السلام ولګېده هغه ټول ماران چې دی هغې ختم کړل. د هغې اثر یې ختم کړو تیرې کړل. یأفکونو نو یأفکون افک معنی اړول د سیز د اصل نه په باطل کې استعمالیږي. نو دی هغه صورتونه د رسو د امساګانو هغه بدل کړي په مارانو سره نو اثر د هغې هغه ختمول چې دی نو دا هم تیرول دي یا هغه ختمول دا هم کیدی شي چې په دې کې د اول قول غوری چې د هغې ټول هغه همساسه کړل تیرې کړل. کله چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله هغه امسا هغه ولګېده او هغه نور ارس یې راجمع کړل. نو فرمایي فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون یعنی ښکاره شو حق او بیکاره شو عملونه چې کوم دی کول. آیت نمبر 118 دا د مقابلې اوله نتیجه ده. لفظ د وقعه دلالت کوي چې یقیني ظهور باندې چې هیڅ شک پکې نه وي پاتې. وبطله بیکاره او بې اثره شو یا پناه شو دا دواړه احتمالونه پکې شته دی. وبطله باطل شو بیکاره شو پیل شو هغه څیزونه چې کوم عملونه دی کړو. او بیا فرمایي فغلبوا هنالک پس مغلوب شو دی په دغه ځای کې وانقلبوا صاغرین او واپس شو ذلیله. واپس شو ذلیله واپس شو. مخکې اوس غوږ کې د فرعون سوی. آیت نمبر 119 په دې کې ضمیرونه فرعونیانو ته راجي دي او صریح دلیل دی چې فرعون اله یا رب نشي کېدی. دا د مقابلې هغه بله ظاهري نتیجه ده. ولې فرعون خدا دعوه کړې وه؟ الله فرمایي فرعون اوی انا ربکم الاعلی زه د ټولو نه لوی خدای یمه. موسی علیه السلام الله اولیږه 13 سپاره کې ذکر راځي. الله فرمایي موسی علیه السلام ته اوی اے موسی لاړ شه اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. فرعون دعوه وکړه فقال انا ربكم الاعلى زه د ټولو نه لوی خدای یمه. او په دې کې الله سم و شرمو سو شو فغلبوا الله فرمایي مغلوب شو دا فرعونیان دا ساحران دا جادوګران. هنالک وانقلبوا صاغرین
دی په دغه ځای کې واپس شو ذلیله شرمېدلي. والقي السحرة ساجدین او اغرزول شو ساحران سجده کوونکي. دی نتیجه ده د هغوی نیکبختي وه چې د حق کاره کېدو سره زر ایمان ناړو او د حق اثر د وجې نه دی ایمان راړلو ته مجبوره شو، ځکه یې مجهوله صیغه ذکر کړه. والقیا یا د جلتای د سجدې کولو په وجه یې صیغه د مجهوله هغه ذکر کړه. نو فرمایي والقیا، الله فرمایي یعنی اغرزول شو هغه ساحران څنګه چې د موسی علیه السلام معجزې ولیده، همسا پرېوته په ځمکه باندې، هغه همسا ولګېده، هغه ټول پړي او هغه ټول ماران خاماران یې راغونډ کړل، په یو نوړی کې وخوړل او تېرې کړل. دغه ساحرانو مخکې آیات کې ذکر شو، دی ووی که چرې یو کس راغی قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. دی فرمایي یعنی خلق یرولو که چرې یو کس راغی هغه داسې زمونږ دا خاماران داغه یعنی اجدها یا څه وخوړل، نو پوه شئ چې دا نبي دی، ځکه د دې نه لوی سحر دنیا کې بل نشته. نو فرعون داسې حیران شو چې کله خپلو جادوګرانو، خپلو باچاهانو، خپلو ساحرانو ته وکتل، ورته ووی والقي السحرة ساجدین، اغرزول شو هغوی په سجده باندې. قالوا اویدی آمنا برب العالمین، مونږ ایمان نوړلی په رب العالمین باندې، په هغه الله تعالی باندې چې هغه رب د عالمینو دی. او رب د چا دی؟ رب موسی و هارون، رب د موسی علیه السلام او رب د هارون علیه السلام دی. دی اعلانو که اے فرعون ستا خدای نه منو، ستا بادشاهی نه منو، اے فرعون تا نه منو، ځکه چې مونږ ایمان ناړه، مونږ چې څه ولیدل دا حقیقت دی، ته چې په کومه باندې روانې، دا په غلطه لار روانې ته اے فرعون. قال اوی آمنتو برب العالمین رب موسی و هارون. بیا اخیره کې اعلان کله چې فرعون هلاکیږي 12 سپاره کې راځي، فرعون په خپله باندې دا اعلان کوي چې کله هلاکیږي وی آمنتو برب العالمین. الله فرمایي اوس تا غرغره شروع ده، ستا ایمان نه قبلیږي، ستا نه وخت تللی دی. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، اوی فرعون آیا ایمان ناړه تاسو په د باندې، ان آذن لكم مخکې د اجازت زمانه. فرعون غصه شو. اوس دی خو اعلان وکړه که نه، څه اعلان یې وکړو؟ اقرار او اعلان د ایمان دی. مخکې آیات کې عملی ایمانو، نو سی وی رب موسی و هارون. بیا ورپسې آیات کې فرمایي رب موسی و هارون، دا ځکه وی چې فرعون وهم اونکي چې رب العالمین زیما. اوس دې ځای یو نکته ذکر کوي، څه وایي؟ دی وی آمنتو، قالوا آمنا برب العالمین، مونږ ایمان نوړلی په رب العالمین باندې. فرعونیانو دا وی. ورپسې آیات ولی ذکر کو؟ دا نکتې ته غوږ شه. سی وی د ده هم ځان ته وی که نه، انا ربکم الاعلی، زه د ټولو نه لوی خدای یما. الله فرمای ورپسې آیات کې او فرمایل چې رب موسی و هارون، دا ځکه او فرمایل چې اسنه فرعون دا وی د دا ګمان را نشي چې رب العالمین خو زم بس دی په ما ایمان نه وړي، نه ورته وی مونږ ایمان نه وړي په رب العالمین باندې، خو په هغه رب العالمین باندې چې هغه رب د چا دی؟ د موسی علیه السلام، د هارون علیه السلام دی. نو و هارون لپس کی وهم د فکولو، یعنی فرعون دا اونوی چې رب موسی، رب د موسی خو زیما او ما د تربیت کړی دی. نو هر کله چې هارون ور سره ذکر ک، نو معلومه شو چې هغه رب مراد دی چې کوم د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام دی، او دی کې وحدانیت د الله تعالی طرف ته هغه دعوت دی. بیا ورپسې آیت نمبر 123 څه فرمای؟ قال فرعون اوی فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، ورته یو فرمایل فرعون ورته سوی آیا تاسو ایمان ناړه په د باندې؟ د فرعون دا تلبیس دی په عام خلکو باندې، ورنه هغه ته ښه معلومه وه
چې موسی علیه السلام د دې سره اس جرګه نه ده کړې قبل ان آذن لکم، یعنی پدې سره د فرعون خپل استکبار ذکر کوي چې هر څه د هغه د اذن ته محتاج دي، او حال دا چې ایمان ناړل او حق منل دا د اچا اذن ته چې دینو د دې حاجت هغه نشته دی. ان هذا لمکر، دا خالص دروغ دی او صریح دلیل دی په عجز د فرعون باندې چې هر کله هغه د مصر د حالاتو نه خبر هغه نو اله او رب هغه څنګه کېدی شو. لتخرجوا منها، اشاره کوي چې موسی علیه السلام مقصد حکومت قبضه کول دی، او حال دا چې داغه مقصد اقامت د دینو او دا د باطل پرست خلکو عادت ته چې د حق پرستو باندې د دنیا پرستای هغه طعن او الزام پې لګوي. او بیا فرمایي فسوف تعلمون، پس ډیر زر ده چې تاسو به پوه شئ. نو دباوی پې هغه ذکر که د هغو د دباو کو دا ستاسو مشر استاز دی، نو پای کې اشاره کوي چې سبب د موافقت ستاسو په مشوره کې د سره دارې چې ستاسو استاز دی، او هغه په وروستو صورتونو کې بیا هغه سبب ذکر کوي. نو په دې کې بیا به هغه سبب به ذکر کوي، هلته به سبب ذکر کوي، او دلته ولا چې دین هغه مسبب ذکر کړي تخرجو. نو فرمای فرعون ورته سووي قال اوه فرعون آمنتو، تاسو ایمان ناړو به په د باندې قبل ان آذن لکم، مخکې د دې نه چې تاسو زمانه اجازت غوښتیو. اے فرعونیانو، اے ساحرانو، تاسو زمانه اجازت نه غوښتئ. مخکې و ذکر کوي تاسو سره بس کوم لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لو صلبنکم. ورته یې فرمایل چې یعنی لو قطعن ایدیکم، خامخا به پرېږدم لاسونه ستاسو خپې ستاسو من خلاف عدل بدل ثم لو صلبنکم. د دله بچې وکنه چیلنج هم ورکو. فرعون خدا سي ظالم شی وکنه، اوس په مصر کې پروت دی پوهېږي. ورکو سیوي وی زبه چې دی نو تاسو دپاره مطلب څه وکړمه، عدل بدل خپې لاس په دله کټ کړم پرېږدم هم چرته. الله فرمایي داسې نه ده. فرعون چې دی نو هغه ډېر اخوا دیخوا هغه یې وکړل، خو الله جل شانه چې دی نو دی ته ووي چې تاسو د فرعون نه تاسو یریږئ ما. قالو ووي هغوی انا الی ربنا، بېشکه مونږ خپل رب طرف ته منقلبونه ګرځېدونکي یو، مونږ خپل رب طرف ته ګرځېدونکي یو. نو د خو چیلنج میلنج ورکړه، خو د چیلنج چې دی هغې کار ونه کړو. د ورته ووي زه به سره داسې داسې کار وکړم، لاس او خپې بدله چې دی دا بدله عدل بدله کټ کړم. هغوی ورته که تی عدل کټ کې او که بدل یې کټ کې، خو مونږ ایمان چې دی دا په موسی علیه السلام باندې راوړی دی، او د هغه رب او هارون علیه السلام د دې دواړو رب چې کوم دی په هغه ایمان راوړی دی. ترجمې ته وګورئ. یعنی قال اویغو ان کنتا کچری تا جئتا روڑے وی منگتا بی آیت سنخ فأت بها نو پیش کا. ان کنتا کچری تا من الصادقین درشتنونا فالقا عصواہو پس اغرزو لاغام ساخ پلا فاذا ہیا پس ناساپ ہیا اغصوبان شو اجدہا مبین خکارا ونزا یدہو اور او یست موسیٰ علیہ السلام یدہو لاسپل فإذا هي پس ناسا پا پورنغا بیضاء للناظرین اخکار شسپن کتن کتا. قال الملأ من قوم فرعون، اوی سردارانو دا قوب دا فرعون، ان هذا لساحر علیم، بے شک دا خامخا جادوگر دے دیر پو جادوگر دے. یریدو غاڑی ان یخرجکم چوباسی تاسو من ارضکم دزمکی تاسونا، فماذا تأمرونا سحکم کوئی تاسو. قالو او یغی ارجه، یعنی محلت ورکدتا، و اخاہو رور ددتا، و ارسل الیگ فی المدائنی پخارنو کی حاشرین راجمکون کی یا تو کا چراولی تا بکل ساحر علیم، یعنی ہر جادوگر دیر پوا. وجاء السحرت رال الجادوگران فرعونا فرعون تا. قالو ورتوی ان لنا لعجرن، یعنی بیشکوی بمونگ دا پارا لعجرن خامخا مزدوری و بدلا، ان کننا نحن العالبین کچری شمونگا غالب. قال اوی فرعون نعم و انکم لمن المقربین، او تاسو دا پارا یعنی انعام امشتاو خامخا تاسو بے زمونگ دا نزدیکانونا. قالو اوی دی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام
اما ان تلقیا یا خو اغرزوت و اما ان نقولا یا بشمونگا نحن الملقینا مونگا اول د غرزون کنا فلما قال او یغ القو یعنی اغرزوی تاسو فلما القو هر کله چې اغرزو لغی سحرون جادو کو آیون الناس پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم او ویرو لغی وجاءو او پیش کړل بسحر عظیم یعنی جادو ډیر لوی واوحینا الی موسی او وحی وکړم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ان الق عصاک اغرزو امسا خپلا فاذا هي تلقف پس ناسا پاغه تیر کړل ما یافکون اچ دی جوړ کړیو فوقع الحق پس ثابت شحق وبطل برباد شو ما كانوا يعملون اچ دی بکول فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين الله فرمای پس کمزوری شو دی په هغه ځای کې وانقلبوا او شو دی صاغرین ذلیلا والقي السحرة ساجدين او اغرزول شو جادوگران سجده کوونکي قالوا او جادوگرانو په یو आवाज باندې آمنا برب العالمین مون ایمان نوړل پر رب العالمین باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام دی قال او فرعون آمنتم ایتا سو ایمان ناړو به په د باندې موسی علیہ السلام باندې قبل مخکد دینا ان آزنا چیز اجازت درکم تاسو تا لکم تاسو تا ان هذا لمکر اغی ورتوی تخت ملتس شی مونگ لبا اجازت راکے مونگ پا حق بانی مونگ پا تورات بانی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام او داغ پر رب باری مونگ ایمان نوڑے لے ان هذا بیشک دا یو چال تدبیر دے لمکر یو تدبیر دے مکرتموهم چی جوڑ کردے تاسو فی المدینہ دے پخار کی لتخرجوا منها اہلها چی اباسی تاسو دین اہل اسیدن کی داغی فسوف تعلمون دیر زرد چی تاسو بپوشی لو قطعن ایدیکم خام خازب پریکم لا سنستاسو و ارجلکم اخپیستاسو من خلاف عدل بدل ثم لأصلبنکم اجمعین بیا بپانسکم تاسو طول قالو اغی ورتوی انا الى ربنا منقلبون یعنی بیشک من خپل رب تا واپس کی دن کیو من بخپل رب تا واپس زو کتا منگا مڑیو کچویو کا ارسر آسر رکھے و زمونگ رب چرے منگ باغتا واپس کیو صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمونگ دو طول گناہونا معاف کی اللہ چکم صغیرہ کبیر گناہونا نی اللہ پا طول باندھ عفو کلم راک آگی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکم دا خیر دعاگانی کردی اللہ داغینا منگتا خیر راکی اللہ چکم شرور آپتون مصیبتون نے پناہ اخترا اللہ داغینا منگتا پناہ راکی اللہ داغینا منگتا پناہ راکی اللہ زمونگ دا طول پا حال باندھ رحمو کی اللہ زمونگ دا طول حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی اللہ پریشانیم ختم کی اللہ مصیبتونا تکلیفونا رانا لرے کی اللہ چی دا چاہ قسم ضروریات تی اللہ دا طول ضروریات برابر کی اللہ دا طول مشکلات حل کی اللہ دا طول پریشانیں ختم کی اللہ مصیبتونا تکلیفونا زمون طول نہ لرے کی اللہ پیغمبر علیہ السلام چکم دا خیر دعاگانی کردی اللہ دا آئینا منگتا خیر را کی اللہ کرے چاہ کورنا نی اللہ غیتا کورنا ور کی اللہ کرے چاہ کورنا وی پائے کی وطا اتفاق اتحاد نصیب کی اللہ پریشانیں تینا ختم کی اللہ کرے چاہ اولاد نی نیکمل صالح اولاد ورطور کی اللہ قرآن خوانہ دیندار اولاد ورطور کی اللہ قرآن خوانہ دیندار اولاد ورطور کی اللہ زمونگ دو طول نترازی شی اللہ دا قرآن کریم دلی دا تلاوت دلی دا سبق اللہ دا زمونگ دا پارا دا ثواب او دا خیر او دا اخیرت دا نجات ذریعہ اگرزی اللہ مونگ طول تخپل رضا نصیب کی اللہ مونگ طول لخپل رضا را کی اللہ اس در نغوارو ستا رضا پکار دا اللہ مونگ طول لخپل رضا را کی اللہ زمونگ طول نترازی شی اللہ مونگ ندا سی رازی شی چی اللہ چرم زمونگ ناراض مشی اللہ چی سور زمونگا معاشرہ کے نوجوانان دی اللہ سور پنشو تماشو کی اختدی کم مور او پلار چی دی آغا دا بچو دا لاسا پریشان دی آغا دا نشو تماشو دا وجینا اللہ آغا طول چی دی آغا پنے کلار بانے راولی
الله دغه مور او پلار د سترګو یخواله وګرځي. ډیر رونه بایګان د دعا د پاره وي چا چې څه قسم ضروریات دي چا څه قسم مشکلات دي الله د ټولو ضروریات برابر کی مشکلات ته حل کی پریشانای د ختم کی. الله دې مونږ تاسو ټولو ته خپل رضا نصیب کی. الله دې زمونږ او تاسو د معاشرې نه دا ټولي دشمنای طرف غنای دا دې الله ختم کی. الله دې دغه دشمنو په ځای باندې زمونږ تاسو ټول چې دي انو هغه دوستان وګرځي. الله دې زمونږ او تاسو مرزونه په صحتونو باندې بدل کی. نه اتفاقای دې په اتفاق باندې بدل کی. نفرتونه دې الله په محبت باندې بدل کی. او الله دې مونږ تاسو ټول خپل رضا را کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.